محترم ملمنو او زما د مدرسه زینت الفرقان خوږو ملګرو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. قدرمندو ملګرو، نن ما ستاسو په وړاندې د قرآن کریم یو آیات تلاوت کړو چې په دې کې الله تعالی د مونځ اهمیت او فایدې بیان کړي دي. ترجمه یې دا ده: بېشکه مونځ بېحیایي او ناروا کارونه منع کوي. زما د اسلام وروڼو، که د چا مونځ دغه سړی د فحاشات، رسومات او خرافاتو نه منع نه کړي، نو پوه شه د ده په مونځ کې به ضرور خلل او نقصان وي، چې د هغې د وجې نه مونځ د تاثیر نه خالي دی. د دې د وجې نه مونږ له پکار دي چې په خپلو مونځونو باندې پابندي او محنت وکړو او خشوع او خضوع سره ادا کړو. بیا مونځ مونږه د بېحیایي او ناروا کارونه منع کوي. تاسو ته معلومه ده چې د اسلام بنیاد په پنځو څیزونو دی. اول ده کلمه شهادت، د زړه سره یقین او د ژبې سره اقرار کول. دویم مونځ ادا کول. دریم روژه نیول. څلورم زکات ورکول. پنځم د بیت الله شریف حج کول. په دې ټولو کې زیات اهم د مونځ دی او د دې اندازه د هغه آیاتونو او احادیثو نه کېږي کوم کې چې د مونځ اهمیت بیان شوی دی. د نبي صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې د مسلمان او د کافر درمیان صرف د مونځ فرق دی. بل حدیث کې راځي د قیامت په ورځ به اول تپوس د مونځ کېږي. بل حدیث کې راځي من اقام الصلاة اقام الدین ومن ترکها هدم الدین، یعنی چا چې مونځ قایم کړو د دین قایم کړو، او چا چې مونځ پرېښودو د دین پرېښودو. عزتمند اوریدونکو، د نبی صلی الله علیه وسلم په مرض الوفات کې صحابه کرام رضی الله تعالی علیهم اجمعین په مدد سره مسجد ته تشریف یوړو او د نظر په حالت کې د صلات اوازونه کول او د جهاد په موقع باندې به د مونځ اهتمام کول. جعلت قرة عین فی الصلاة، ویل د مونځ په اهمیت باندې واضح دلیل دی. بل د الله جل جلاله دا دعا ده چې الله جل جلاله ټول ته د مونځ پابند توفیق راکړي. آمین. وما علني للبشر.